बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मंगा द 9th क्लास पा फिजिक्स की टॉपिक डिस्कस को फ्रैक्शन फोर्स शेरे द फ्रैक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रैक्शन और काइनेटिक फ्रैक्शन बा डिस्कस को द फ्रैक्शन फोर्स द काजेस स्टडी दा बा इंशाल्लाह मंग तनानी लेक्चर की कवर को हाँ फ्रैक्शन फोर्स मंगा डिफाइन को इट इज ए फोर्स नंबर 1 खबरदार कि दा फोर्स है which resist motion when the surface of one object come in contact with the surface of another object یعنی دا هغه مزاحمتي قوت دی هغه resistive force دی چې کله د یو باډي سرفیس د بل باډي د سرفیس سره څه شي په رابطه کې شي کنټیکټ شي او دا فورس دی موشن ته څه پیش کی رکاوټ پیش کی ریزسټنس اکر کی رکاوټ ورته افر کی دغه رکاوټي قوت ته موږ څه وایو فریکشن ورته وایو فار ایگزامپل دا زما سره یو بلاک شو پرسته او دا بلاک په ځمکه باندې پروت دی یو باکس شو اوس زموږ سره یو دا د ځمکې دا فرش شو یو زموږ سره باډي دا فرش شو بل زموږ سره دا باډي شوه د دې دواړو باډي دا سرفیس دی بل څه شوي وجنګېدلې دې ته موږ څه وایو کانټیکټ سرفیس ورته وایو نو موږ وایو چې اوس که زه په دې باندې اپلای کوم فورس نو دا فورس به څه کار کوي په دې باډي کې به پیدا کوي موشن خو په دې دوران کې به یو بل قوت پیدا شي چې هغه قوت په څه کار کوي هغه به د موشن ته ریزسټنس افر کوي د موشن ته به رکاوټ افر کوي دغه رکاوټي قوت ته دغه مزاحمتي قوت ته موږ څه وایو فریکشن فورس ورته وایو ځکه موږ ډیفاین کوو دا چې it is a force نمبر 1 دا چې دا فورس دی او کم قسم فورس دی دې ته موږ کانټیکټ فورس ورته وایو کانټیکټ فورس کوم فورس ته موږ وایو چې کله دوه باډیز د یو بل سره په رابطه کې شو د یو بل سره وجنګېدله او دا باډي فورس اپلای کړي په یو بل باندې دغې ته موږ څه وایو کانټیکټ فورس ورته وایو نو it is a force دا فورس دی which resist دا څه کوي مزاحمت اکر کوي مزاحمت پیدا کوي چاته موشن ته which resist motion دا موشن ته resistance اکر کوي خو په کوم وخت کې when the surface of one object چې کله موږ د یو surface object comes in contact with the surface of another object چې کله د یو object surface راشي او د بل object د surface سره په contact کې شي نو چې کم قوت اوس د موشن ته رکاوټ پیدا کوي دغه رکاوټي قوت ته موږ څه وایو فریکشن فورس ورته وایو لکه ما مثال واخیستو یا زه یو باکس راوالم یا یو بلاک راوالم په ټیبل باندې کېدمه نو یو سرفیس زما سره ټیبل شو بل سرفیس زما سره د بلاک چې کوم سرفیس دی دا زما سره بله سرفیس شو دا چې ما په دې باندې کېښودو شو دا زما سره کانټیکټ سرفیس شو د یو باډي سرفیس راله د بل سره کانټیکټ شو اوس که زه په دې باندې فورس اپلای کوم نو زما دا فورس په څه کار کوي هغه غواړي چې په دې جسم کې حرکت پیدا کړي خو په دې دوران کې بل یو قوت پیدا کیږي چې هغه د حرکت ته د موشن ته ریزسټنس افر کوي رکاوټ ورته افر کوي دغه رکاوټي قوت ته موږ څه وایو فریکشن فورس ورته وایو زموږ سره دا خو د فورس ډیفینیشن شو د فریکشن فورس ډیفینیشن شو اوس زموږ سره فورس اف فریکشن دا موږ ډینوټ کوو په اف باندې په سمال اف باندې ډینوټ کوو زیاتر او چونکې دا فورس دی نو د دې یونټ په صحیح ایټس یونټ سره نیوټن د دې یونټ صحیح نیوټن ځکه چې زموږ سره د فورس یونټ سره نیوټن دی خو دا داسې قوت دی چې عام قوت موږ وایو چې قوت څه کار کوي په باډي کې موشن پیدا کوي یا د موشن پیدا کولو کوشش کوي خو دا داسې قوت دی چې دا موشن سټاپ کوي موشن ته رکاوټ پیدا کوي اوس زموږ سره په دې کتاب کې د دې ریزن یې ورکړی دي چې زموږ سره دا فریکشن فورس د څه وجه پیدا کیږي نو مایکروسکوپک ډسکرپشن اف فریکشن زموږ سره نیکسټ په دې کې ټاپک دی مایکروسکوپک ډسکرپشن اف فریکشن یعنې د دې فریکشن فورس بنیادي وجه څه نو که فرض که زه دا کتاب راوالم او دا کتاب په ټیبل باندې کېږدم د دې په دې کتاب باندې که فرض زه دا لاس داسې موو کړم دا کتاب ما ته انتهایی مین ښکارېږي بالکل سموت راته ښکارېږي او که فرض که په ټیبل باندې کېږدم د ټیبل لا سرفیس هم زما سره فرض که سموت سرفیس ده همواره سرفیس ده مینه سرفیس ده خو که فرض که موږ دا سرفیس په مایکروسکوپ باندې وګورو دا بالکل موږ ته ارریګولر به ښکارېږي په دې کې به لوړوالی او جوړوالی ښکارېږي
که موږ مایکروسکوپیکلی دا چیک کړو زموږ سره په مایکروسکوپ باندې به دا موږ ته ښکارېږي داسې به لوړوالی جوړوالی پکې او دغه شانتې دا زموږ سره لاندې فرض کړه ټیبل سرفیس شو دا به په دې باندې کتاب کېښودو نو دې کتاب دا سرفیس هم دغه شانتې لوړوالی جوړوالی پکې دا irregularity پکې smoothly uneven surface دي مینې سرفیس نه وي په مایکروسکوپ چې ګورئ په دې کې به څه irregularities پکې نو چې کله دا irregularities پکې چې کله زه دې کتاب له اوس موشن ورکوم یا یې بلاک له موشن ورکوم نو دا irregularity په وجه باندې دا سرفیس یو بل ته نښلیږي یو بل څه کوي هغه یو بل سره ونښلیږي نو په دې موشن کې موږ ته څه راځي رکاوټ راته راځي نو دغه رکاوټ بیسیکلی وجه صحیح irregularity د دې سرفیس ناهموارتیایي چې کوم سرفیس مینې سرفیس وي همواري نو پای کې زموږ سره فورس آف فریکشن کمي لکه فار ایگزامپل زموږ سره ماربل لګېدل دي او په هغې باندې یو بل آبجکټ چې هغه زما سره د هغې سرفیس هم بالکل سموث سرفیس ته نو که زه په دغې ماربلو باندې یو داسې آبجکټ دا کتاب شو فرض که دې له زه پې موشن ورکړم نو دا به په اسانه سره په دې باندې فورس اپلای کړم په اسانه سره په دې کې موشن پیدا کېږي خو که فرض که زما سره یو عام فرش دی په هغې باندې زه بلاک کېدم نو دا بلاک د سرفیس هم مینه نه نو چې په دې کې زه موشن پیدا کوم موشن پیدا کول به پکې ګران وي ځکه چې دواړه سرفیس زموږ سره څه شوي irregular سرفیس شوي ناهمواري سرفیس شوي نو چې څومره زموږ سره دا سرفیس صحیح ناهمواري نو دومره به زموږ سره په دې کې صحیح فورس آف فریکشن به سیوایي بل مایکروسکوپیکلی که موږ ګورو چې کله موږ یو باډي له بل باډي باندې دا د بل باډي په سرفیس باندې پرته وي موږ وله موشن ورکړو نو موږ چې هر څیز دا د وړو وړو پارټیکل نه جوړلی چې هغې ته موږ ایټم یا مالیکیول ورته وایو اوس که فرض که زموږ سره په یو سرفیس باندې یو قسم چارج راشي په بل قسم په دې بل سرفیس باندې بل قسم چارج راشي په یو باندې پازیټیو چارج راشي په بل باندې نیګیټیو چارج راشي د دې پازیټیو نیګیټیو چارج د وجې نه دا دواړه سرفیس یو بل اټریکټ کوي د دغې اټریکټیو فورس په وجه باندې دغه الکتروسټیټک فورس چې کله راشي د دې الکتروسټیټک فورس په وجه باندې د موشن د څه پیدا کېږي رکاوټ پیدا کېږي نو دغې رکاوټي قوت ته دغې مزاحمتي قوت ته موږ څه وایو فورس آف فریکشن ورته وایو زموږ سره د په فریکشن پسې نیکسټ دې وړوکې ټاپک په دې کتاب کې ورکړی دی نارمل فورس نارمل فورس موږ څه ته وایو نارمل فورس موږ داسې ډیفاین کوو چې ا کنټیکټ فورس کنټیکټ فورس مخکې موږ ویلو چې کله دوه باډیز د یو بل څه شي په کنټیکټ کې شي یو دوه باډي د یو بل څه کي وجنګېږي ټیک شو نو د دغې د کنټیکټ د وجې نه چې په یو بل باندې کوم فورس اپلای کړي نو هغې ته موږ کنټیکټ فورس وایو ا کنټیکټ فورس پرپینډیکولر ټو د کنټیکټ سرفیس هغه کنټیکټ فورس چې هغه صحیح پرپینډیکولري چا ته پرپینډیکولري د کنټیکټ سرفیس ته پرپینډیکولري دیټ پریوینټ ټو آبجیکټ چې هغه منع کوي دوه آبجیکټ فرام پاسینګ تھرو ون اینڈ ادر چې دا باډي دا دوه آبجیکټ د یو بل نه پاس نشي په یو بل کې دننه ننوځي د یو بل نه د پاس کېدو نه چې کم قوت څه کوي دا دوه آبجیکټ په یو بل کې د پاس کېدو نه منع کوي نو دغې کنټیکټ او پرپینډیکولر فورس ته موږ څه وایو نارمل فورس ته وایو فار ایگزامپل زموږ سره دا یو ټیبل دی په دې ټیبل باندې پروت دی کتاب د دې کتاب چې کم وزن دی هغه اپلای کېږي ډاونورډ خو دا ټیبل چې کم دی په دې باندې بل فورس اپلای کوي موږ په نیوټن تړ لا کې ویلو چې د هر ایکشن دپاره صحیح ریاکشن فورس وي زموږ سره د دې ویټ چې کم دی هغه ډاونورډ اپلای کېږي نو هغه زموږ سره ایکشن فورس چې په ټیبل باندې اپلای کوي خو دا ټیبل هم په دې باندې یو بل قوت اپلای کوي چې هغه بالکل دې ته په 90 انګل باندې په 90 انګل بل یو فورس اپلای کوي نو دا زموږ سره دا دواړه باډیز د بل څه شو په کنټیکټ کې شو نو دې ټیبل چې په دې باندې کم فورس اپلای کړو نو هغه کنټیکټ فورس شو دا کنټیکټ فورس چې هغه صحیح د کنټیکټ سرفیس ته دا زموږ سره کنټیکټ سرفیس دی دې ته پرپینډیکولري نو دغې کنټیکټ فورس ته موږ څه وایو نارمل فورس ته وایو او د دې څه کار دی چې موږ دا کتاب په دې ټیبل نه پاس نشي ښکته لاړ نشي دا کتاب د دې ټیبل کې د دننه ننوتونه څه کوي منع کوي نو دغې قوت ته موږ څه وایو نارمل فورس ته وایو ځکه موږ ډیفاین کوو دا چې ا کنټیکټ فورس دا سره کنټیکټ فورس دی صحیح پرپینډیکولر وي کنټیکټ فورس پرپینډیکولر چې دا به صحیح پرپینډیکولر وي چا ته ټو د کنټیکټ سرفیس دې کنټیکټ سرفیس ته به پرپینډیکولر وي دیټ پریوینټ چې دا څه کوي منع کوي ټو آبجیکټ دا دوه آبجیکټ فرام پاسینګ تھرو ون اینڈ ادر
چې دا دوانه ابجیکټ د یو بل نه پاس نشي دا کتاب په دې ټیبل کې دننه لاړ نشي یا دا ټیبل په کتاب کې دننه لاړ نشي دا فورس چې دغه فنکشن دی چې دا دوه ابجیکټ په یو بل کې د پاس کېدو نه څه کوي منع کوي دغه کانټیکټ نارمل فورس ته موږ وایو نارمل فورس ته وایو اوس خبره دا ده چې دا نارمل فورس په زموږ سره د دې باډي د ویټ برابري د څه برابري د ویټ په برابري په دې کیس کې زموږ سره ویټ ډاونورډ دی او نارمل اف د فورس هم سي دا به د ویټ برابري او دا به زموږ سره د کنټیکټ سرفیس سي پرپینډیکولر وي ٹھیک شو خو که فرض که زه په دې کتاب باندې یو بل فورس پې اپلای کړم زه په دې کتاب باندې لاس هم کېدم فرض که دې کتاب وزن دی 10 نیوټنه نو دا ټیبل هم په دې باندې 10 نیوټنه قوت اپلای کوي نو په دې کیس کې به زموږ سره د کانټیکټ نارمل فورس چې کوم دی دا به د دې باډي د ویټ برابري خو که فرض که د کتاب وزن 10 نیوټنه دی او ما په دې باندې فورس اپلای کړو 2 نیوټنه اوس ما پې اپلای کړو نو اوس زموږ سره ډاونورډ فورس شو 12 نیوټن شو ځکه چې 10 نیوټن د کتاب قوت او 2 نیوټنه قوت پې ما اپلای کړو نو اوس په هغه نارمل اف د فورس هم څه شي 12 نیوټن به شي نو چې کله ما سره فورس اپلای کړو نو په دې دوران کې به نارمل اف د فورس د ویټ نه سي دا به سیوا کیږي نو که فرض که زموږ سره دا کیس راغی نو بیا به زموږ سره نارمل اف د فورس په د ویټ نه سي سیوا به وي ها موږ که فرض که زموږ سره دا هاریزنټل دا کومه سرفیس دا هاریزنټلی نو په دې کیس کې به زموږ سره نارمل اف د ویټ بالکل نارمل فورس په سي د ویټ په برابر وي خو که فرض که زموږ سره دا کنټیکټ سرفیس بالکل هاریزنټلی نه لږ کږه شوي نو بیا به زموږ سره نارمل اف د فورس بیا به زموږ سره نارمل هم نه زموږ سره د هاریزنټل سرفیس ته به خو نارمل وي خو هاریزنټلی به نارمل هم نه او په میګنیټیوډ کې به زموږ سره د ویټ برابر هم نه وي نیکسټ زموږ سره فریکشن کې زموږ سره سټیټیک فریکشن دی او کاینیټیک فریکشن دی سټیټیک فریکشن موږ څه ته وایو فرض که زما سره دا یو بلاک دی او دا بلاک په فرش باندې پروت دی یو باکس دی او دا باکس چې کوم دی په فرش باندې پروت دی زه په دې باندې اپلای کوم فورس دا فورس چې ما اپلای کړو دې ته موږ اپلایډ فورس ته وایو نو موږ چې کله زه دا فورس اپلای کړم نو په دې دوران کې کمپریکشن فورس چې دی هغه د دې اپلایډ فورس په اپوزیټ ډایرکشن کې اپلای شي زما زه چې کوم فورس اپلای کوم هغه دا غواړي چې هغه په دې کې څه پیدا کړي هغه په دې کې پیدا کړي موشن خو دا کم فورس اپریکشن چې د دې دواړو سرفیس یعنې کومه کانټیکټ فورس چې پیدا شو چې هغې ته موږ فریکشن فورس وایو هغه به د اپلایډ فورس په اپوزیټ ډایرکشن کې پیدا کېږي अब غواړي څه अब دا غواړي چې په دې باډي کې حرکت پیدا نشي چې کم قوت کم کانټیکټ فورس کم فورس اپریکشن چې دا غواړي چې په دې باډي کې حرکت پیدا نشي یعنې پرې باډي منع کوي د حرکت د پیدا کېدو نه منع کوي نو دغې قوت ته موږ څه وایو سټیټیک فریکشن ورته وایو ځکه موږ ډیفینیشن کوو چې د فریکشن فورس that tends to prevent a stationary object هغه فریکشن فورس چې هغه غواړي چې یو stationary object ساکن جسم from starting to move د څه نه منع کوي هغه منع کوي چې په دا باډي کې حرکت پیدا نشي د حرکت د پیدا کېدو نه منع کوي نو دغه سټیټیک دغه فریکشن ته موږ وایو سټیټیک فریکشن ورته وایو او دا موږ ډینوټ کوو په اف او په سبسکرپټ کې اوس لیکو اس یعنې دې قوت ته اوس موږ وایو سټیټیک فریکشن ورته وایو یعنې هغه قوت چې هغه څه کوي هغه دا غواړي چې په دې باډي کې حرکت پیدا نشي دا باډي د حرکت د پیدا کېدو نه منع کوي دغه مزاحمتي او دغه فریکشن دغه رکاوټي قوت ته موږ وایو سټیټیک فریکشن ورته وایو ان سټیټیک فریکشن دا په هغه وخت کې په باډي کې موجودي چې کله باډي په ریسټ پوزیشن کې په ریسټ پوزیشن کې چې په موږ کله فورس اپلای کوو نو هغه قوت د دې اپلایډ فورس په اپوزیټ ډایرکشن کې اپلای کیږي هغه دا غواړي چې دا جسم کې حرکت پیدا نشي موږ دا غواړو چې موږ کوم قوت اپلای کوو چې په جسم کې حرکت پیدا شي او هغه قوت غواړي چې په جسم کې حرکت پیدا نشي نو دغه قوت ته موږ وایو فورس سټیټیک فریکشن ورته وایو او دا موږ نوٹ کوو په اف اس باندې د دې په مقابله کې بل سره بیا کاینیټیک فریکشن دی سره کاینیټیک فریکشن موږ څه ته وایو کاینیټیک فریکشن کاینیټیک فریکشن کله چې اوس موږ فورس اپلای کوو
څومره د اپلایډ فورس موږ سیوا کوو نو زموږ سره دا کم سټیټک فریکشن چې دا هم سیوا کیږي. چې کله موږ دا اپلایډ فورس نور سیوا کوو نو دا سټیټک فریکشن نور هم سیوا کیږي. یو وخت په داسې راشي چې زموږ سره دا سټیټک فریکشن د دې میګنیټیوډ به میکزیمم شي، دا به د دې میګنیټیوډ به نور نه سیوا کیږي. چې د دې میګنیټیوډ نور نه سیوا کیږي نو دا سټیټک فریکشن به میکزیمم بشي، یعنې دې میګنیټیوډ به میکزیمم بشي. نو دغې ته موږ څه وایو؟ میکزیمم سټیټک فریکشن ورته وایو. اوس چې کله دا فریکشن د سټیټک فریکشن میکزیمم شي او دغه میکزیمم فریکشن نه موږ نور مزید اپلایډ فورس سیوا کوو نو اوس په دا باډي په حرکت کې راشي. چې کله په حرکت کې رااله او موشن پکې پیدا شو نو د موشن په دوران کې به بل قوت چې کوم دی هغه به پیدا شي. دا سټیټک فریکشن به اوس ریپلیس شي په څه باندې؟ په کاینیټک فریکشن باندې. هغه کاینیټک فریکشن داسې فریکشن دی چې هغه دا غواړي چې په دې جسم کې حرکت پیدا شوی اوس دی، هغه دا غواړي چې دا حرکت سټاپ کړي ان د موشن په دوران کې. سټیټک فریکشن په کم وخت کې اپلای کېدلو چې دا کله دا باډي په ریسټ پوزیشن کې وه، خو چې کله باډي په موشن کې رااله نو اوس دا سټیټک فریکشن به ریپلیس شي په کاینیټک فریکشن باندې. نو هغه کاینیټک فریکشن دا غواړي چې په دې باډي کې دا دې باډي دا موشن سټاپ کړي. موږ ځکه وایو چې د فریکشن فورس دیټ ایکټ اگینسټ ډیورینګ موشن، دا زموږ سره هغه فورس دی چې هغه د موشن په دوران کې ایکټ کیږي. د فریکشن فورس دیټ ایکټ اگینسټ ډیورینګ موشن اف ان آبجیکټ اینڈ ډایریکشن اپوزیټ ټو د موشن، دا د موشن په اپوزیټ ډایریکشن کې اپلای کیږي. فرض که موږ په دې ډایریکشن کې موشن پیدا کوو دا به د موشن په اپوزیټ ډایریکشن کې پیدا کیږي او دا به دا غواړي چې دا موشن سټاپ کړي، د موشن د سټاپ کولو کوشش به کوي او دا فورس اف فریکشن د نوټ کو په اف کې باندې، یعنې هغه قوت چې د موشن په دوران کې پیدا شي او هغه دا غواړي چې په دې جسم د حرکت سټاپ شي. دغې رکاوټي قوت ته چې د موشن په دوران کې پیدا شي او هغه دا غواړي چې دا جسم د حرکت د سټاپ کومه، دغې قوت ته موږ څه وایو؟ کاینیټک فریکشن ورته وایو. خو یاد ساتئ دا کاینیټک فریکشن چې کوم دی اف کې دا لیسي د سټیټک فریکشن نه، یعنې زموږ سره په لاوله کې په جسم کې حرکت پیدا کول ګراني، خو چې کله په جسم کې حرکت پیدا شي نو چې حرکت پکې پیدا شي نو بیا لږ قوت هغې دپاره پکار چې هغه موشن کانټینیو وساتي. نو د موشن کانټینیو ساتلو دپاره زموږ سره بیا کاینیټک فریکشن سي هغه لسي، نو بیا د هغې دپاره موږ زیات قوت اپلای کول نه وي پکار. فرض که زموږ سره یو آبجیکټ یو باډي ده چې دا یو بلاک دی، دا په ټیبل باندې پروت دی. چې کله دا په ټیبل باندې پروت دی د دې ویټ چې کوم دی هغه ډاونورډ اپلای کیږي او نارمل اف د فورس چې کوم دی هغه اپورډ اپلای کیږي. په دې دوران کې نه په دې آبجیکټ باندې اپلایډ فورس دی او نه پکې فورس اف فریکشن وي، ځکه چې فورس اف فریکشن هله پیدا کیږي چې کله موږ فورس اپلای کوو. نو په دې دوران کې زموږ سره دوه فورسونه دي، یو ویټ ډاونورډ یو نارمل اف د ویټ اپورډ. دا دواړه فورسونه د یو بل اثر ختم کړي نو زموږ سره بیلنس فورس زموږ سره بیلنس پوري ان بیلنس فورس نه نو باډي په دې وجې نه په ریسټ پوزیشن کې په دې باندې فورس اپلای کوم په دې ډایریکشن کې نو په دې دوران کې زموږ سره بل فورس پیدا شي چې هغې ته موږ څه وایو؟ فریکشن فورس ته وایو. او چونکې باډي په موشن کې راغلی نه ده نو زموږ سره کومه فورس موجود دی؟ سټیټک فورس موجود دی. یعنې په دې دوران کې د یو نارمل یو ویټ ډاونورډ دی بل نارمل اف د ویټ اپورډ دی. دې دواړو خو د یو بل اثر کینسل کو، خو که فرض کما 2 نیوټن فورس اپلای کو نو په دې دوران کې فورس اف فریکشن هم 2 نیوټن اپلای شي، دواړه د یو بل اثر ختم کړي نو باډي په موشن کې نه راځي. که زه اوس دا اپلایډ فورس نور سیوا کوم زموږ سره فورس اف فریکشن نور هم سیوا کیږي. او چې کله فورس اف فریکشن سیوا کیږي نو چې اپلایډ فورس سیوا کیږي نو فورس اف فریکشن به ورسره هم سیوا کیږي. چې موږ اپلایډ فورس نور سیوا کوو نو فورس اف فریکشن به ورسره نور هم سیوا کیږي. یو وخت په داسې راشي چې زموږ سره به دا فریکشن فورس د دې میګنیټیوډ به میکزیمم به شي، د هغې نه به نور میګنیټیوډ نه سیوا کیږي. نو دغې میکزیمم دغې ته موږ څه وایو؟ میکزیمم سټیټک فریکشن ورته وایو. اوس چې که فرض که زه دغې میکزیمم سټیټک فریکشن نه اپلایډ فورس نور هم سیوا کړمه نو بیا به څه چل کیږي؟ بیا په دې باډي کې پیدا کیږي موشن. او چې کله موشن پیدا شو په دې باډي کې نو اوس په څه چل کیږي؟ اوس په دا سټیټک فریکشن چې کوم دی دا په کاینیټک فریکشن باندې ریپلیس شي، یعنې په باډي کې به موشن باډي په موشن کې خو چې څنګه فورس موږ ریموو کوو دا باډي به اټومیټیکلی څه کیږي؟ ودرېږي به،
یعنی هغه فورس په دا غواړي چې دا باډي د حرکت څه کومه سټاپ کوه.